دا څلورم بحث دی یو دوه نقطې بیانوي. یوه نقطه و اختصاص الایمان بالله دې ځای کې ده، او دویمه نقطه و فی تکرار الباء ادعاء الایمان بكل واحد. اوله نقطه دا ده، یو اعتراض دی چې دوی منافقین ویلي آمنا بالله و بالیوم الاخر، په الله دا او په وروستۍ ورځ مونږ ایمان راوړی. نو مومن به کې دوه څیزونه ذکر کړه، الله او یوم آخر. او مومن به خو ډېر شی نه دي، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیر و شر. دا ټول څیزونه مومن به دي، یعنی هغه څیزونه چې ایمان راوړل پې ضروري دي. دا نور مومن به ذکر نکړه، صرف الله او یوم آخر ولې ذکر کړ؟ د جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې مقصود اعظم د ایمان ذکر کړ. مقصود اعظم په ایمان کې معرفت د الله او معرفت د جزاء الاعمال. نو په بالله کې معرفت د الله او بالیوم الاخر کې معرفت د جزاء الاعمال. نو مقصود اعظم چې د ایمان نه سده هغه په دې دوه کې دی، نو دا دوی ذکر د مدار چې قطرین د ایمان ذکر کړ. قطرین معنی طرفین. اصل کې قطر څه ته وایي؟ قطر د کرې دواړو طرفونو ته وایي. کرم لیدلې ده، کره کې چا سیخ ننوتی، سیخ یو طرف یو سیټ ته وتی، بل سیټ ته وتی. دا سیخ لږ لږ چې وتی دې ته قطرین وایي، یو ته قطر وایي. صحیح ده. نو دا دوی ذکر کړه د ایمان قطرین یعنی طرفین ذکر کړه. ایمان شروع د ایمان بالله نه کی، دا مبدا ده او منتهای جزاء الاعمال ده. مینس کې دا نور خبرې وسط دي، وسط کټ ګورئ. و اختصاص الایمان بالله، خاص کول د منافقینو ایمان لرا بالله و بالیوم الاخر. به ذکر په ذکر کولو چې دا دو خبرې په ذکر خاص کړي. تخصیص خاص کول دی لما دا غسر هو المقصود الاعظم من الایمان، چې هغه مقصود اعظم د ایمان نه دی. مقصود اعظم د ایمان نه معرفت الله و معرفت جزاء الاعمال دی. وبالله کې معرفت الله شو، وبالیوم الاخرت خیر کې معرفت جزاء الاعمال شو. و ادعاء بلدا داودا بانهم يحتاج الايمان من جانبي، دوی را جمع کړي د ایمان د دوړو طرفونو نه. الک خلق وای د مشرق نه تر مغرب پورې د ټولو خلکو دارایا دار، مشرق نه تر مغرب مین ذکر نه کی، ځکه مین پکې خپل راغی کنه. دوی دا ویل چې مونږه الله باندې ایمان راوړی دی او په ورځې وروستی باندې، نو د ایمان دواړه جانبونه ذکر کړه. و احاطو دوی ویل چې مونږه احاطه کړې ده به قطره د ایمان په دواړو طرفونو باندې. د ایمان په دواړو طرفونو زمونږه احاطه ده. په پوه ایمان شروع د ایمان بالله نه ده او منتهای ایمان بالیوم الاخر ده. دریم وجه و ایذان دا خبردارې ده بانه منافقون فيما يظنون، چې دوی منافقان دي په هغه څه کې چې دوی ګمان کوي چې دوی مخلصین دي. به دې منافقان ویلې مونږ په الله او په آخر ورځ وروستی ایمان راوړی. نو په الله د دې ایمان څنګه دی؟
دی دا الله باره کې د تشبیه قائل دی، د مخلوق سره مشابه کوي. نو دا ایمان بالله شه. او آخرت باندې ایمان څنګه دی چې جنت ته به زمونږ نه بغیر نه ځي څوک، او که مونږ دوزخ له ځو نو یو څو ورځې به ځو. دا اوس په آخرت ایمان شه صاحب. نو دوی چې دعوه کوي چې مونږ په دې ایمان کې مخلصین بالله و بالیوم الاخر، په دې کې دوی منافقین دي. نو چکه مې نه دي ذکر کړي، باغې کې خو خود منافقین. هلکه پې پوه شي، دوی مونږ آمنا بالله و بالیوم، خدای د طرفه ورته خبرداری دی چې تاسو کم شی یادوئ، په دې کې تاسو مخلصین نه یې، منافقین یې پکې. نو کم چې نه یادوئ باغې کې خو خود منافقین دی، چې ایمان بالرسول دی، او ایمان بالملائکه دی، او ایمان بالتقدیر دی، ایمان بالبعث. و ایذان خبردارے دے بانهم منافقون فیما یظنون، چې دوی منافقین دی پاغه سکه چې دوی ګمان دي چې انه مخلصون فی، دوی مخلصین دی پاغه کې پکای پاتڅرنګ بعد دوی مؤمنان شي. بما پاغه یقصدون بالنفاق، چې دوی قص کوي پاغه کې د نفاق. لأن القوم كانوا يهودا، ذکر دار منافقان قوم يهوديانو، منافقان اصل کې يهوديانو. کانو یؤمنون، دو ایمان لار پا اللہ پا آخرت ایمان اندا ایمان دسی و کلا ایمان لکلا ایمان چی. ولی لیعتقادهم التشبیح، ذکر دا اللہ بارک دوی دا تشبیح عقیدوا و اتخاذ الولد، و دوی عقیدہ دا ولد و عزیر ابن اللہ. بل د آخرت بارک د دوی عقیده وا چې ان الجنت لا يدخلها غیرهم، جنت ته بعد دوی نه بغیر بل څوک نه ځي. وان النار لن تمسهم الا ایاما معدودا، او اور بن رسی دوی ته مگر مقرر ورځې سلويخ. وغیرها نور خبری. ويرون المؤمنین، او مؤمنانو ته ورخود انهم آمنوا مثل ایمانهم، چې دی ایمان راوړې په مثل د ایمان د دوی. ستاسو چې په الله څنګه ایمان دی نو زمونږ هم داسې دی. مؤمنانو ته به دا ورښوده ستاسو چې په یوم الاخر څنګه ایمان دی زمونږ هم دی. او په دې کې منافقینو لکه په الله د دوی ایمان داسې نه و لکه د مؤمنانو، آخرت باندې د دوی ایمان نه و داسې لکه د مؤمنانو. د مؤمنانو خو آخرت کې داسې ایمان نه و لکه دا د دوی چې څنګه دی. و بیان لتضاعف خبثهم، او دې کې بیان ده د دو چندوالي د خبث د دوی، و افراطهم، او د ډیروالی د دوی په کفرهم، په کفر د دوی کې. څنګه پکې تضاعف د خبث ده؟ تضاعف د خبث پکې دسه ده دوی موږ په الله ایمان راوړی دی او په آخرت، او د دوی د الله او د آخرت ایمان خو مولي ده کنه. نو کدا چرته په اخلاص باندې د دوی ایمانیم کو پر دی او په اخلاص نه د دې کوم لا دوکه کوي نه تضاعف د خبث شکر. الکه که په الله او په یوم آخر باندې د دوی د ایمان چې څنګه دوی د ایمان دی، کدا په اخلاص باندې هم کو پر دی، ځکه ورسره د تشبیه قائل دي کړه. نو چې بیا په دې کې دوی خدا کوي نو بیا خو خود کو پر دی، نو دا تضاعف دو چندواله د خبث. ینما قالو، ځکه هغه څه چې دوی وایي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، لو صدر عنهم، کچر صادر شي د دینا لا علی وجه الخدای، نه په طریقې د دوکې او د نفاق سره. وعقیدتهم، عقیدتهم، او د دوی عقیده د مؤمنانو د عقیدې په شان شي. لم یکن ایمانا، بیا هم ایمان نه دی، د دوی عقیده د مؤمنانو د عقیدې په شان شي. څنګه؟ لکه مؤمنان په الله ایمان لري او په یوم آخر ایمان لري، دوی هم دغه شان په الله او په یوم آخر باندې عقیده شي. خو د دوی عقیده په الله او یوم آخر باندې دغه شانی کیفیت دغه شانی، لکه دا کیفیت چې بیان شو. نو لم یکن ایمانا، بیا هم ایمان نه دی.
کیف وقت قالوه څرنګه به ایمان شي او دوی خدا خبره کړې دا تمویها علی المسلمین دا خبره خو کړې دا تمویها علی المسلمین چې خبره زرندو کې په مسلمانانو او تحکم به مسخرو کې په دوی باندې آمنا بالله وباليوم الاخر داخل مسلمانان ته مسخري نه ویلې دي چې موږ په الله او یوم اخر او کله مسخري نه نه درشتاونه بالله وباليوم الاخر ایمان راوړي بیا هم کو پر دی ولې ځکه الله باندې ایمان دسې دی لکه دا دوی چې راوړي په یوم اخر باندې ایمان دسې دی لکه دا دوی چې څنګه راوړی دی هلکه پرې پوه شئ پوه نه شئ په الله باندې ایمان د دوی څنګه دی ورسره د تشبیه قایل دي په یوم اخر باندې ایمان د دوی څنګه دی جنت ته به زمونږ نه بغیر نه ځي په الله او یوم اخر باندې دا ایمان مقبول دی نو که دوی صادقان شي چې موږ په الله او یوم اخر باندې ایمان راوړی دی په دې کې صادقان شم کو پر دی ځکه دوی په ایمان بالله څه ته وایي چې سره د تشبیه نه دوی ایمان بالیوم الاخر څه ته وایي چې جنت ته به زمونږ نه غیر نه ځي او جهنم لکه منګه ځونه یو څو ورځې به دې ته یوم الاخر ایمان وایي او که صادقانه د دوی بالله بالیوم الاخر دا ایمان وي هم کو پر دی او دوی خدا خبره صادقانه نه کوي تحکم کوي نو بیا خو خود کو پر پوه نه شي دویمه نکته وفي تکرار الباء دسې چې ویلې آمنا بالله والیوم الاخر بای نه معاد کړي او مجرور باندې عاطف شوی با ور سره معتبر ده کنه تو تکرار د بای ولی وکړو چې آمنا بالله وبالیوم الاخر دی وای دا تکرار د بای ځکه وکړو چې سالت او استحکام د ایمان ته اشاره وکړه زمونږ په الله ایمان اصالتن دی او په یوم آخر باندې زمونږ ایمان اصالتن دی او که یوم الاخر په بالله باندې عطف کړی وی نو بیا خو معطوف تابع د معطوف علیه وي معنا به دا وی چې زمونږ یو ایمان دی په الله او په یوم آخر باندې او چې با ویل نو بیا دو ایمان انسان ته ثابت کړ یو ایمان بالله بل ایمان بالیوم الاخر تاسو مې ویلو کنه مررت بزید و عمر فزید و عمر تیر شمانو کڅو مرور شو او مررت بزید و بعمر سو مرور شو دوا نو دسه مررت بزید و ب آمنا بالله و بالیوم الاخر یو ایمان شو آمنا بالله و بالیوم الاخر سو ایمان نشو دوا او په تکرار دبا کې ادعا د ایمان دا بكل واحد په هر یو باندې علی الرسالت اصلا دا نه چې ایمان بالیوم الاخر دا تابع دی د ایمان بالله والاستحکام یو مضبوط والی باندې چې هر یو باندې زموږ ایمان مضبوط الکه په دې ځای پوه شئ پنځم بحث قول څه ته وایي قول هو التلفظ بما يفيد تلفظ د پاغه څه چې مخاطب ته پیدا ورسي د معنا که مفرد او که مرکبي بما يفيد دا معنا چې مرکب مفید وي تلفظ د بما يفيد الى المخاطب چې مخاطب ته پیدا ورسي خو د معنا پیدا چې په مطلب پوښ او که مفرد او که مرکبي چې په معنا پوښ دې ته قول وي قول ويقال بمعنى المقول ویل کیږي په معنا د مقول سره هم هغه څه چې تا په قول کړی دی دې ته هم قول ویل کیږي زید دا اوس دوه خبرې شي یو تا زید د مخرج نه راویسته دې ته قول وایي دا تلفظ بما یفید شو نو دې تلفظ ته څه وایي قول وایي او چا ویلي دې تلفظ ته قول نه وایي دا تا چې زید ویلې دې زید ته څه وایي قول وایي نو زید خو مقول دی تلفظ خو نه دی کنه هلکه زید بیل شی دی او تلفظ به زید بیل شی دی دا اول رای مطابق د تلفظ به زیدین ته قول وایي او د دویم رای مطابق د زید ته چې مقول دی د ته قول وایي په خپل زید خو مقول دی دا خو تلفظ به زیدین نه دی کنه پوه نه شوي
دریم معنا د قول وللمعنى المتصور په نفس هغه معنا ته هم قول ویل کیږي چې داغه تصور په نفس پزړه کې کیږي المعبر عنه باللفظ چې تعبیر کیږي داغه نه په لفظ سره یلکه تزړه کې وایي چې زړه کې تصور کې چې زید ولاړ دی اوس به وې ما چې زید ولاړ دی د کلام نفسي ته هم قول ویل کیږي د کلام نفسي ته هم قول ویل کیږي الکه تاسو په خبره پوه نشئ پوه شئ د اول دوه رایو مطابق قول قضیه ملفوظه یا مفرد ملفوظ ته قول وای او د دویم رای مطابق مفرد موجود په وجود ذهنی یا قضیه ذهنیه ته قول وای چې ذهن کې د سراغ لاغې تم قول وای لکه ته وای قلت فی نفسی زړه کې مې ویلي وللرای والمذهب مجازا او رای او مذهب تم قول ویل کیږي خو مجازن الکه د پلان کی قول پکې دار دی دا غیر رای پکې دی د ابو حنیفه قول دا دی معنا مذهب دا دی د ټولو ته قول ویل کیږي د رای او د مذهب په مین کې څه فرق دی رای عام ده او مذهب خاص مذهب په شرعیاتو کې رای قائمول او رای په شرعیاتو په عقلیاتو او نور هر مسله کې چې رای ښکار کول هغه ته رای وایي رای عام ده ټول د دنیا او د آخرت او د شریعت په ټولو خبرو کې رای ورکول دي ته رای وایي او په شرعي امورو کې رای ته مذهب وایي مذهب رای او مذهب ته مجازن قول وای ځکه دا اسباب د قول دي چې ورای دی په یو مسله کې رااله قول به پکې کړ یو مذهب دي چې په یو خبره کې قول به پکې کړ دا سببان د قول دي نو ځکه ورته مجازن قول وای شپږم بحث د یوم آخر نه څه مراد دي رستۍ ورځ کومه رستۍ ورځ یادوي والمراد بالیوم الاخر مراد د یوم الاخر نه من وقت الحشر د حشر د وختنا الا ما تر هغه وخت پورې لا ينتهي چې انتهای نشتا چې نه ختمېدون کې دی ته وي او اعلان يدخل یا دیتا چې داخل شي اهل الجنت جنت تا واهل النار النار دوزخیان دوزخ تلل شي د حشر نه تر کوم وخت پورې دخول د جنت او دخول الى النار وشي دی ته 50,000 کال چې کوم ورځ لانه اخر الاوقات المحدوده څخه د اخر د اوقات د المحدوده چې کوم اندازه شوي دي اوقات محدوده یعنی هغه اوقات چې کوم اندازه شوي په ټولو کې وروستۍ ورځ کومه یوه ده چې جنتیان جنت او دوزخیان دوزخ بس نور ورځې ختمې شوې نور ورځې نشته شپې نه راځي ټولې به ورځي ځکه شپې کله راځي او ورځې کله راځي چې فلک اعظم حرکت کوي فلک اعظم چې حرکت کوي او درجې دوی کېږي نو ورځ هم راځي او شپه هم راځي نو اوس فلک اعظم ختم شو افلاک ختم شو جنت کې خو افلاک نشته حرکت د فلک اعظم ختم شو نو ورځ او شپه به کوم ځای راشي پوه نه شئ جنت کې خو شپه نه کنه ټوله به رڼا یو بس خوبونه پکې کوه دا نشته چې شپه کې بل بند که ماته خو رڼا له خوب نه داسې مزېدار خوبونه به درځي پوه شئ پې ځکه دا نظام خو به ختم شي اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت یوم نطوی السماء کطوی سجل للکتب هر څه به ختم شي نو شپه ورځ خو چې راځي د نور حرکت د وجې نه د سپوږمۍ د حرکت د وجې نه مطلب دا دی چې شپه ورځ راځي میاشتې راځي کلونه راځي اوس خو حرکات ختم شو نظام ختم شو اوس بله د آخرت سلسله شروع تاسې په خبره پوه شئ
وما هم بمؤمنین ندی دوی ایمان لر دا څنګه شور کوي ندی دوی ایمان لرون کی دا تاکید تردید د دې د قول مخکې دوی قول ذکر کړ دعوا آمنا بالله وبالیوم الاخر دی جمله کې د دوی تردید د دعوی د دا دعوم غلطه ده چې آمنا بالله وبالیوم دروغ وای مؤمنان نه وما هم ندی دوی بمؤمنین هیڅ ایمان لرون کی ما مشابه د لیس سره هم اسم شو بمؤمنین خبر شو دا بمؤمنین کې با زائده ده دسی ترکیب بنا کوي چې با حرف جر او مؤمنین مجرور جار سره مجرور نه ثابتون پورې متعلق وځي ځکه حروف جاره چې کم زائده دی هغه متعلق نه غواړي الکه تاسو په پوښتنه دسی با جاره زائده مؤمنین خبر دما شو ما سره د اسم او سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو ندی دوی هیڅ مؤمنان نو زائده سره پار راوړي د استغراق د نه پیدا پارا ما کې نه پیدا نو بای استغراق کو کبا نه نو د سبب و ما هم مؤمنین دوی ایمان لرون کې ندی با چې پراغلا و ما هم بمؤمنین ندی دوی هیڅ ایمان لرون کې نو تاکید او استغراق پکې راغلی دا دسی دلک ما لکم من الہ غیرو نشتا تاسو تا حیث معبود غیر دا اللہ نا دلتا دا من ہم زائدہ دے ما لکم من الہ غیرو نو من بغیر دسی دا ما لکم الہ غیرو نشتا تاسو تا معبود دا اللہ نا بغیر او من چیشی ما لکم نشتا تاسو تا من الہ حیث معبود غیرو غیر دا اللہ نا استغراق دا نا پیو الکه بمؤمنین کې دا با زائده ده او حروف جاره زائده دا متعلق نه غواړي دا قاعده زده کړئ ډېر کلونه مخکې خبره ده ما ته سړي ټلیفون وکړو نو ملسو کې وایي زه د دغه مستایو شاګرد یم وایي مسلې تپوس کوم ملوایا و ما زیدن بقائمین سے ترکیب نو مورته ما مشابه د لیس سره د زید اسم دی بقائمین خبر دی و ان دا بقائمین جار و مجرور چا پورې متعلق دی نو مورته دا با زائده ده متعلق نه غواړي بقائمین مجموعه چې کم دی دا ټول خبر دی متعلق نه غواړي وای څه دلیل دی چې متعلق نه غواړي زه پوه شم چې دلیل غواړي نو دا کنه دلیل چې غواړي نو دا لږ خطرناک مورته د دې دلیل دار چې زمونږ د دې نحوی کتابونو کې دا قاعده ده چې بس په څلورو ځایونو کې با زائده راځي یو دار چې خبر د ما کې راځي دا کتابونه مرته خو د نحوی په دې کتابونو کې راغلي دي چې با زائده یا په څلورو ځایونو کې راځي یو زیاده ده چې دا ما په خبر کې دلته د ما په خبر کې راغلی ده نو دا با زائده د خو ویل چې اوس براته وایي چې دا بس ثابتون پورې نښتی دی نو زه به تپوس وکړم نو بل تپوس کوم مل وکړه وهابیان څنګه خلک دي مل ما ته پته نشته وایي نه کنه ته ووایه مل ما لږ یو بل ملا مې ورته وښودو بیا ملغنه تپوس وکړه هغه ورسره نږدې واسطه ده زما ورسره نشته وایي نه ته څه ملا نه یې مل نه زه بس ملا یم خو بس وهابیانو پته راته نشته چې څنګه دي وایي نه ته یې ووایه نو ما ورته چې مجبوری مې نو درته وبیم بیا به خفه یې وایي نه خفه کېږي بس ما د خر بچي دي سړی خفه شه نو خو ما درته ویلې چې خفه کېږي که د خر بچي دي یقین وکړه نو بس بیا ویلې داسې چل دی ابو حنیفه دی کنځلې شروع ما ویل اوس د خپله خوښه ده خو ما خو درته وویلې چې زه درته جواب درکړم بیا خفه کېږې نو نه مې درکوه دا خو دې رانه په زور راویست بیا خو هغه ساده موبایل و میسیجونه به یې رالېږل
او ابو حنیفه له کنځلې او دا ما له به داسې کنځلې کولې که نه نو بیا ما ویل یاره خو که ګیر مې کړې نو ما ترې چې کنځلې کړي ما درته معاف کړي دي خو د ابو حنیفه تپوس به درنه وکړم بیا دلته جومات کې دستاربندي وه زه تللی وم نو ما ته میسج وکړ چې بهر ناست یم جالۍ ټوپۍ مې د کنرې نو راوځه نو زه ډېر غوسه شوم خو بیا مې سوچ وکړ چې دا اوس ارامیان دي اوس بار به بل کوم د جالۍ ټوپۍ والا ناست دي هغه راباندې هسې خرابوي هسې شر جوړوي زه پانه سېدلم نو بیا یې راته میسج وکړ چې ماښام جومات له درځمه که نرې بیا را سره وګوره نو بس ما چې ماښام مونږ دلته وکړو دلته سړی ناست و جالۍ ټوپۍ وه نو ما زر زر سنت وکړو را شاته شوم نو هغه په مانځه ولاړو کېناستم چې څنګه سلام وګرځو کلک مې ونیو بس څه دې نوم دی سړی ډېر وارخطا شي دا بل څوک و وایي دلته کس راته وښوده وایي د پلانکي مېلمه یم بس بس صحیح ده بس 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 خدای خیر که بس ماسخوتن راته هغه کس ویلې بس ما ته مولوي صاحب زما مېلمه نه خو د اړه ویستی دی چې ویني ول دا څه قیصه بس مزه خدای خیر که صحیح ده تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ډېر به دغه دي موږ نه چاته سبق هم ویلی و هلته زه مدرسې له به تلم نو هلته به پکې وابیان هم و پنجپیریان به هم پکې و طالبانو نو ما نه سبق هم ویلی و شاګرد هم و او داسې خبرې کوئ ډېرې کنځلې به بیا کولې بیا روژه نږدې وه روژه کې راته یو ورځې میسج وکړو چې دعاګانې راته کوه خدای دې ملبېغوبه چې دعاګانې راته کوه صحیح ده نو هسې نه چې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې وما بمؤمنین کې دا بمؤمنین د چا پورې دی هسې په خبره پوه چې دستي به جواب نور کوئ چې دا متعلق دی د چا پورې او دغه د ظرف دا دی نه دا حروف جاره زائده چې دي دا متعلق نه غواړي بس دا قاعده ده انکار ما ادعوه یو څلور مباحث ذکر کوي د ما قبل سره ربط یو تفسیری نکته د یو اعتراض دوه جوابونه او اخره کې د علم کلام یو مسله اول ربط انکار ما ادعوه انکار داغه څه دی چې د دعوه د څه کوي ونفي من تحلو اثباته او نفي داغه څه کوي چې د دعوه کړي دا د اثبات داغي دوی دعوه داغي د اثبات کړي دوی دعوه د اثبات د ایمان بالله او بالیوم الاخر کړي دا نو خدای نه په کوي چې تاسو د څه شي د اثبات دعوه کړي د صحیح نه ده چې موږ په الله او په ایمان یوم اخر باندې ایمان لرو وکان اصله یو تفسیری نکته یلکا هغوی ویلي و آمنا بالله و بالیوم الاخر په الله او د آخرت په ورځ مونږ ایمان راوړی دی آمنا جمله فعلیه ذکر کړې و نو مطابق خو جواب داسې و وما آمنو دوی ایمان نه دی راوړی هلکه پې پوه شئ د آمنا سره جواب سو جمله فعلیه وما آمنو هلته هغوی اثبات د فعل کړی و دلته به نفی د فعل شوې وه دلته خو هلته اثبات د فعل و که آمنا وما هم بمؤمنین دلته خو نفی د فعل نه ده شوې بلکې نفی د فاعل د فعل نه شوې ده وما هم بمؤمنین دوی هیڅ ایمان لرونکي نه دي هلکه په خبره پوه نه شئ منافقینو اثبات د څه کړی فعل کړی دی آمنا بالله و بالیوم الاخر مونږ په الله او په ورځې د آخرت ایمان راوړی وروستی ورځې اثبات یې څه وکړو نو چې وما آمنو دوی ایمان نه دی راوړی نو دا به جواب وي تردید به وي د دوی نفی به د فعل شوی وما آمنو دوی ایمان نه دی راوړی نو مطابق به وي که نه اوس خو دلته نفی د فعل نه ده شوې بلکې نفی د فاعل د فعل نه شوې ده وما هم نه دي دوی بمؤمنین هیڅ ایمان لرونکي نو نفی د فاعل وشوه د فعل نه که نفی د فعل خو نه ده شوې که نه نو دا تردید خو د دعوې د هغوی مطابق نشه که نه خدای جواب کوي وکان اصله اصل دسې وما آمنو لیطابق قولهم چې د دوی د قول سره مطابق شوی وی
په تسریح بشان الفعل چې صراحت شوی په شان د فعل کې صراحت شوی په څه کې په شان د فعل کې هغه صراحت په شان د فعل کې کړي او اثباتن دلته به صراحت شوی په شان الفعل نفیان لیکن دا څه و نشو دون الفاعل نه د فاعل دلته خو شان د فاعل واضح شان د فعل نه دی واضح شوی لکنه عکس لیکن الله تعالی عکسو کو نه په د فاعل او کړه د فعل نه په د فعل نه د کړي تاکیدن و مبالغتن په تکذیب د تاکید د وجنا او د مبالغه په تکذیب د وجنا سر وجنا تاکید د وجنا او چې مبالغه په تکذیب کې راشي وما منو د ایمان نه دی راوړی په تیر زمانہ کې نو په حال او په استقبال کې خو نه په د ایمان و نشو کنه وما هم بمؤمنین ندی دوی هیڅ ایمان لرون کې په طریقې د استمرار سره ماضی او حال او استقبال ټولو کې نه په د ایمان او شنو دي کې تاکید زیات دی لأن اخراج زواتهم زکه وستل د زوات د دوی من عدد المؤمنین د شمیر د مؤمنانو نه ابلغ ډیره مبالغه د پکې د نه په د ایمان عنهم د دوی نه په ماضی زمانہ کې ولذالک د دې د وجنا چې مبالغه پکې مقصود ده او چې دا نفی موکد شو بالبای په با باندې نفی موکد شو په څه په با پکې رااله چې تا مبالغه پکې معتبره ده واطلق الايمان دا بل اعتراض دی اعتراض دا دی هغه خو اثبات د ایمان مقیده کړو آمنا بالله وبالایمان مقید و پچا په بالله وبالیوم الاخر او دلته نه په د مطلق ایمان او شو ما بمؤمنین خوشي او مطلق خو غیر د مقید نه دا غوي چې د کم ایمان اثبات کړي هغه ایمان خو خدای نه دی نه پې کړي خدای بل ایمان نه پې کړ نو تردید دا غوي د داوی تردید خو نه شکنه سوال باندې پوښتنه ته دوه جواب یو دا دی چې کنه په د مقید کړي وي نو بیا بده سي او ما هم بمؤمنین بالله وبالیوم الاخر الله په آخرت ایمان نه لري نو دې سره خو اثبات د سرات د نور ایمان نه په نه راتللا چې ایمان بالملائکه هم لري ایمان بالکتب لري ایمان بالانبیاء لري ایمان بالقدر لري ایمان بالبعث لري هغه خو نه په کېده کنه صرف ایمان چې نه په کېده مقید نه په کېده نو دلته نه په د مطلق زکه وکړه چې مطلق نه پیشي سره د ټولو قیود وما هم بمؤمنین هیڅ ایمان لرون کې په هیڅ شي نه دي ایمان بالله نه پېښ ایمان بالیوم الاخر هم نه پېښ او د نور ایمانونه هم نه پېښ ګورئ واطلق الايمان ایمان مطلق ذکر کاله معنا انهم ليس من الايمان دوی نه دي د ایمان نه پیښین په هیڅ یو مرتبه کې په هیڅ یو مرتبه کې وای نشي نو ور سره ایمان بالله شته نو ور سره بالیوم الاخر شته نه بالکتب نه بالرسل نه بالقدر یو ور سره نشته ويحتمل دا احتمال لري دا دویم جواب دی ان يقيد بما قيدوا به چې مقید دي شي په هغه څه چې دوی مقید کړی دی نو جواب وو ځکه دا د دوی جواب دی کنه دویم جواب دا دی چې پنه په کې په تردید کې هم مقید ایمان مراد څه مراد دی بس دوی مقید کړی دی دلته مطلق ذکر کې خو قیود ور سره معتبر دي ځکه قرینه پېشته کنه قرینه په د دوی دعوا ده وما هم بمؤمنین ان دی ایمان لرون کې په الله او په یوم اخر باندې دا به بیا مطلب الکه په پوی نشي والآیه تدل دا خرنه د علم کلام مسله چا ویلی دی امام رازی ویلی دی دې به تر رد کوي چې دا آیت کې رد ده په کرامیه او کرامیه یو ډله ده کرامیه وای چې په خله د اقرار وکړو چې په الله می ایمان راوړی او په آخرت او په پیغمبر بس ایمان عبارت د څه نه د اقرار باللسان نه تصدیق بالجنان ته پکې شی ضرورت نشته کزړه کې د تصدیق یو کنه زړه خالی د تصدیق نه نو بس اقرار باللسان هم کافی دی د ایمان لپاره دا کرا نو امام رازی ویلی دا آیت په کرامیه باندې رد شو ولی
ځکه د منافقینو خو په خوله اقرار وکړو چې آمنا بالله والیوم الاخر، خو زړه کې تصدیق نه و، نو خدای څه وایي وما هم بمؤمنین، ایمان معتبر نشه. په کرامیه ورت شي کرامیه او د خوله ایمان نه دی معتبر. ایمان عبارت د اقرار باللسان نه دی، تصدیق بالقلب ورسره ضروری دی. که ایمان صرف اقرار باللسان وي نو د منافقینو ته خدای وما هم بمؤمنین ولی وایي؟ دا چا ویلی دي؟ امام رازی ویلی چې د آیت رد پچا دی؟ کرامیه. امام بیضاوی رد کوي چې نه، د امام رازی خبره ټیک نه ده، ځکه د کرامیو مسلک یو دی او دلته د منافقینو مسلک بل دی. د کرامیو مسلک دا دی چې څوک اقرار باللسان وکي او زړه خالی د تصدیق او تکذیب نه، دته به مؤمن وایي، دته به څه وایي؟ ځکه نه تصدیق شته نه تکذیب، او چې زړه کې تکذیب هغې ته کرامیم کافر وایي. څه ورته وایي؟ نو دلته خدای وما هم بمؤمنین نه پې د ایمان د چا نه کړې ده چې اقرار باللسان کوي خو زړه کې څه تکذیب وي که نه. په دې کې خو کرامیه موږ سره ملګري دي که نه، نو څنګه به کرامیه اوراد راځي؟ هلکه پې پوه شئ چې د منافقینو زړه خالي وی د تصدیق او تکذیب نه او په خوله اقرار کولی، او بیا ورته خدای ما هم بمؤمنین ویلی وی، نو بیا به رد په چا راغلی وی؟ اوس پې نه راځي. ولې؟ ځکه د دې په زړه کې تکذیب دی او په خوله باندې اقرار د ایمان کوي او خدای وایي وما هم بمؤمنین. اقرار والا ایمان نه دی. ګورئ والآیت تدل، آیت دلالت کی علی پدی خبران من ادعا الایمان چې څوک دعوه د ایمان کوي وخالف قلبه لسانه او زړه مخالفی د جبه سره بالاعتقاد پاقیدی لم یکن مؤمنا د مؤمن نه دی. لا د سینه د چان من تفوه بشهادتین چې څوک خله پرا نسدی په دوو شهادتونو فارغ القلب چزړی فارغ عما د سنا یوافقه چې موافقی د خلی سره او ینافیه یا چې منافی د خلی سره لم یکن مؤمنا دا مؤمن نه دی. والخلاف مع الکرامیه، خلاف زمونږ د کرامیه سره په ثانی په دویمه مسله کې دی چې زړی خالی د تصدیق او د تکذیب نه او په خلی اقرار کوي، نو کرامیه ورته مؤمن وایي، موږ ورته مؤمن نه وایي. په دې کې اختلاف نشته چې زړه کې تکذیب او په خلی اقرار کوي هغې ته هغوی هم کافر وایي، موږ یې هم ورته وایي. او دلته نه پې د ایمان د چا نه شوې ده چې په خوله اقرار یې او په زړه کې تکذیبي، نو دې کې موږ سره کرامیه متفق دي. پوه نه شي؟ فلا ینحز حجتا علیهم، دا آیت نه ودرېږي دلیل علیهم په کرامیو باندې، لکه څنګه چې امام رازي ویلی دي. بس دا څلورم بحث دی، یو دوه نقطې بیانوي.